بسم الله الرحمن الرحیم. منګه حکومت بالا چې کوم افسران دي هغوی ته درخواست دی، سخته ګرمي ده او د ډیم لاندې اوسېږو، بجلي راته نشته، 22 ګنټې لوډ شیډینګ دی، 2 ګنټې راکوي، په هغې ولاکې هېڅ هم کېږي. نو لحاظه ماشومان راته ټول ملیریا باندې بیماران پراته دي او لوی هم د ګرمۍ نه تنګ دي او ماشومان هم تنګ دي. نو سبا پولیو ده، موږ دا ټول ناظمان د ګړي چندن، میرا مشترکه، ګړي شیرداد د پولیو نه تر هغې بایکاټ کوو چې تر څو پورې زموږ دا بجلي به حل کړي نه وي، تر هغې پورې به زموږ بایکاټ وي. پولیو موږ خلاف نه یو، خو موږ ته تکلیف دی، چې تکلیف دی موږ به خامخا انکار کوو. ولې چې پولیو خو زه چېرته یو 100 ماشومانو کې یو ماشوم کې به راځي، ما ته ټول ماشومان دغه دی په کټ پراته دي، بیماران دي، د چا ملیریا ده، د چا شری دی پې. نو بجلي نشته، اوبه نشته، موږ ته ډېر سخت تکلیف دی او احتجاجاً موږ د پولیو نه انکار کوو. مهرباني دې وکړي، محکمه سیاحت والا دې زموږ علاقې ته تر هغې پورې نه راځي چې تر څو پورې موږ سره مذاکرات نه شي، چې چاله ځو څوک را سره مذاکرات نه کوي. نو لہذا تاسو ته بس درخواست دی چې مه راځئ، مهرباني وکړئ. السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ بختیار ګل حاجي صاحب په خبرې ډېرې ښایسته خبرې وکړلې او ډېرې تفصیلي خبرې وکړلې. بختیار ګل حاجي صاحب چې څه خبرې وکړلې په دې باندې موږ انشاءالله تعالی ورسره بلکل اګري او موږ سره یقیني خبرو ته تاسو وګورئ چې خلک وایي تاسو وایي په ډیم په دغه کې پراته یې، نو موږ د ډیم په خوله کې پراته یو، موږ ته بجلي نشته دی، ماشومان وسوځېدل، نو ظلم دی. قسم په خدای چې د ښځو د خنده یو مړه نور بس اخیر هېڅ هم نه کېږي، نه ګیس شته نه بجلي شته، نو اخیر موږ به کوو دلته څه، خو یا به دې ځای نه ځو دا کډې به ولو او یا به بس اخیره کې به هر څه به ټیک کېږي. نو موږ همدغه وایو چې دا رادې شي، موږ سره دې کښېني، خبرې دې وکړي، کېدي نه موږ ورسره بلکل هر یو خبرې ته خو موږ ته د بجلي بحال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا څو ملګري چې راټول شوي دا د علاقې منتخب نمایندګان دي، دا ناظمان صاحبان دي، په دې کې ګړه تاجک، پیرسپور، کوچیان، ګړي شیرداد، ډیری کلي، میرا مشترکه، دا ټولو زمونږ ګروپونه دي، په ګروپونو کې خبرې چلېدلې دي. موږ صرف مشران فلل راټول شوي یو، بیا چې کله موږ اعلانات کوو نو موږ په کلو کې بار سړی خپل اعلانات کوي. موږ د پولیو نو بایکاټ ولې کوو؟ موږ د پولیو خلاف نه یو، موږ په 1 کیلومیټر کې ورسک ډیم سره پراته یو. موږ چې چېرته لاړ شو نو موږ ته څوک د عزت په نظر نه ګوري. مطلب موږ ته په 24 ګنټو کې 10 منټه بجلي نشته دی، 2 ګنټې بجلي ورکړې ده، په دغه باندې پکې ډاکومنټس کې 2 ګنټې ده، نو چې پرمنټ پې راشي زموږ هفته هفته بجلي نه وي. تاسو په الله یقین وکړئ داسې فیډر دي زموږ په دې علاقه باندې چې شل ورځې وشوې یو منټ بجلي پې نه راغلي. نو موږ ته خو دوی د انسانانو په نظر نه ګوري، د ځناورو په نظر ګوري. که په پولیو کې زما بچې شهید کېږي نو پولیس والا هغه هم زما بچې شهید کېږي. دلته که زه زما بچې په سکول کې ناست دی هغه ته پکې نشته دی، خو زما کور ته راځي او کترې ورته ورچوي، نو که زما د بچې په کور کې مري د پولیو نه دې مړ شي، خو د پکې لاندې او د ګرمۍ د لاندې چې مړ کومه چې پکې راته نه بلېږي او د ګرمۍ نه مري او زما په دې علاقه باندې ما ته ښه نظر نه کېږي، نو بلکل زموږ د پولیو نه بایکاټ دی هغې پورې چې زما بچي ته په سکول کې حقوق نه میلاو شوی، پکې ورته نه میلاو شوی. زما موږ د ورسک متاثرینو چې کم از کم په نورو فیډرو باندې 18 ګنټې بجلي چې کم از کم 6 ګنټې بجلي موږ ته بحال کړی شي. یعنې موږ به په علاقه باندې اعلانات کوو، موږ ډېر صبر وکړو، کله د وزیر اعلی بیان ته غوږ دی، کله د بل چا بیان ته غوږ دی، کله د MP صاحب بیان ته غوږ دی چې نن به ټیک شي، نن به ټیک شي. د ګرمۍ د ورسال د ځناورو ته اوبه قدرې په کورونو کې نشته چې څوک 10 منټو له موټر وچلي او د ځناورو له اوبه ورکړی شي. موږ خو د ځناورو نه بدتر شو. انشاءالله موږ تاسو له دا میسج د ویډیو په ذریعه درکوو، د پولیو زموږ بایکاټ دی، AC کمشنر ته دا ویډیو ورسولی شي. موږ سره کېنئ، موږ د ډیم په خوا کې پراته یو، په 1 کیلومیټر کې پراته یو.
مونږ متاثرین یو مونږ ته کم از کم څه ناڅه بجلي راکوي او د هغه له مونږ چا کړو پولیس چې څنګه یو اداره ده چې منشیات او پوډري او آیس ولې نیسي نو دا کار د وبډې دی کنه وبډا دی راشي کنه دلته د کونډو ولې نیسي که دا به ناظمین رانیسي دوی موږ ته د غلو الفاظ استعمالوي په رب مې دې قسم چې دا له کرو بوسو دا وبډې ولې د داسې وټکو چې دی یاد وساتي را دي شي کونډو ولې دې نیسي ناظمین مشران هغه حمایت نه کوي پرچه پې وکوي موږ د بجلي فوراً بحال کوي چې کوم سړی د غلا بجلي بلۍ کاغذ یې موقفلي حوالات کې واچوي او زموږ د پولې نه پورې بایکاټ دی چې څو پورې موږ د بجلي بحال شوي نه دا زموږ د ټول علاقې متفقه فیصله ده والسلام